बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन ज़मंग द इरशाद सरफ सबक नंबर 156 दे कानून नंबर 82 दे द मुज़ाअफ़ क़वानीन बदन मंगवायु नन बमंग द मुतजानिसैन कानून वायु अवल मुतजानिसैन इज़दकु द यौ जिन्स दो हुरूफ यानी यौ शान दो हुरूफ होता मुतजानिसैन वाई यौ शान चे दो हुरूफ लगा दाम डाल दे या दाम बादा او یا دام تادا نو دې دوه حروف ته متجانسین وای یا یو بل تعریف موارد د یو مخرج دوه حروف لکه حرف بدل وي خو مخرج د ادا کېدو ځای یو وي یعنی په خوله کې د ادا کېدو یو ځای وي او لفظ حروف چې هغه بدل وي لکه اوس وګورئ یو با ده یو میم دی د دې دوه مخرج یو دی د با او میم مخرج نزدې دی یو بل سره نزدې قریب دی یو ځای دی نو دغه ته د یو مخرج دوه حروف وي دغه ته متجانسین وي یا ګورئ دغه شانتې تا طوا دال تا طوا دال دا درې حروف چې دي که نه د ژبې د اثر د دې برني غاښونو جړلو سچو لګي د دغې نه ادا کېږي نو دغه مخرج دی د یو مخرج نه درې حروف ادا کېږي نو درې واړو حروفو ته متجانسین ویلی شي خو بهرحال نن مونږ ډېر آسان انداز کې زده کوو متجانسین څه ته وایي چې دوه یو شان حروف وي که نه هغې ته متجانسین وایي دوه یو شان حروف هغې ته متجانسین وایي یا مونږ داسې وایو علمي انداز کې د یو جنس دوه حروفو ته متجانسین وایي د یو جنس دوه حروف ته متجانسین وای یا دغه جنس په ځای باندې به مونږ ووایو یو شان دوه حروف ته متجانسین وای ٹھیک شو جی نو نن مونږ د متجانسین قانون نمبر 1 وایو متجانسین قانون نمبر 1 دا اصل کې په ارشاد الصرف کې دا اخیری قانون دی ارشاد الصرف کې اخیری قانون دی او ډیر زیات اوږد دی نو هغه اوږد قانون مونږ په څلورو باندې تقسیم کړی دی نو دا مونږ سره متجانسین قانون نمبر 1 دی بیا به قانون نمبر 4 پورې رسیږي غالبا 3 یا 4 پورې به رسیږي نو د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله یو داسې کلمه چې په شروع کې پکې دوه د یو جنس یعنی دوه یو شان حروف راشي نو که چرته دلته کې چرته ولیکئ نو که چرته دا کلمه په ثلاثي مجرد رباعي مجرد رباعي مزید فی دا درې قسمه د فعل ماضي نمونه دي ثلاثي مجرد هغه ثلاثي ته وایي چې صرف په فعل ماضي اوله صيغه کې درې حروف وي د دریو نه یو هم زیات نه وي رباعي مجرد څه ته وایي چې د فعل ماضي په اوله صيغه کې صرف څلور حروف وي زیاتي حرف پکې نه وي رباعي مزید فی څه ته وایي چې د فعل ماضي په اوله صيغه کې څلور حروف اصلي وي او زیاتي هم پکې وي نو هغې ته رباعي مزید فی وایي دلته بهرحال موږ ته ثلاثي مجرد رباعي مزید فی کې وي ٹھیک شو نو ګوره چې د یو جنس دوه حروف یعنی یو شان دوه حروف راشي نو که چېرته دا کلمه په د ثلاثي مجرد یا رباعي مجرد یا رباعي مزید فی کې وي ٹھیک شو دې دریو قسمه ماضیو کې وي نو بیا په دې متجانسین کې ادغام منع دی په ثلاثي مجرد کې به ادغام نه کې رباعي مجرد کې به ادغام نه کې که دوه یو شان حروف پکې راشي رباعي مزید فی کې که دوه یو شان حروف راشي نو ادغام به پکې نه کې ٹھیک شو ادغام پکې منع دی لکه دن وګورئ دا دال دی او دا دال دی د دواړو ته متجانسین وایي د دواړو ته څه وایي متجانسین وایي نو دا ثلاثي مجرد دی دن نو پدې کې ادغام نشي کېدی اوس وګورئ بابارون دې کې دا دوه باګانې رالي نو دې دوه باګانو ته موږ وایو متجانسین دوه متجانسین حروف پکې رالل د یو جنس یا یو شان دوه حروف پکې رالل اوس وګورئ تتدحرج دا د رباعي مزید فی صيغه ده پدې کې وګورئ دوه تاګانې رالي یو اول تاره یو دویم تاره په شروع کې پکې دا رالل نو دلته موږ ته ویلي دي چې کله داسې کلمه وي چې په شروع کې پکې په ابتدا کې پکې دوه یو شان حروف راشي او یا دا ثلاثي مجرد وي یا رباعي مجرد وي یا رباعي مزید فی وي نو په دې کې بیا ادغام منع دی نو وګورئ دا دون کې وګورئ په شروع کې په ابتدا کې دوه دالونه یو شان راغلي دوه حروف یو شان راغلي په دې کې ادغام منع دی
او دا ثلاثي مجرد صيغه ده او ببرون ته وګورئ ببرون په دې کې دوه باګانې یو شان راغلي یعنی دې کې متجانسین حروف راغلي دي خو په ابتدا کې راغلي دي نو ادغام پکې منع دی دا هم ثلاثي مجرد ده تتدحرج په دې کې موږ ګورئ دوه یو شان حروف راغلي دي دې کې متجانسین ده ٹھیک شو په دې کې متجانسین دي یعنی دوه یو شان حروف دي خو په ابتدا کې دي او ثلاثي مزید فی صيغه ده تتدحرج نو په دې کې ادغام منع دی او ضد ربا دام ضاد دی دام ضاد دی دواړه یو شان حروف دي متجانسین دي پکې خو د صيغه په ابتدا کې رالل نو دې کې او د رباعي مجرد صيغه ده رباعي مجرد ده نو په دې کې ادغام منع دی دا خو یو موږ سره دا خبره شو ٹھیک شو اوس مخکې ځو او کچرته دا حروف متجانسین دا حروف متجانسین د ثلاثي مزید فی په شروع کې راشي د ثلاثي مزید فی کچرته د ثلاثي مجرد په شروع کې راشي نو بیا منع دی د رباعي مجرد په شروع کې رااله دوه یو شان حروف نو ادغام پکې منع دی رباعي مزید فی کې دوه یو شان حروف رااله ادغام پکې منع دی خو کچرته د ثلاثي مزید فی په شروع کې متجانسین رااله یعنی دوه یو شان حروف راشي نو بیا په ماضی کې ادغام کول مطلقاً جایز دی په ماضی کې ادغام کول مکمل جایز دی مکمل مطلقاً مطلب دا دی د مطلقاً مطلب دا دی که د حمزه وصلی په شروع کې د لګولو ضرورت وي او که نه وي لکه ګورئ تترکه کې ګورئ یو هم تا ده بل هم تا ده یو هم تا ده بل هم تا ده او دا د ثلاثي مزید فی صيغه ده ثلاثي مزید فی صيغه ده نو ګورئ تترکه ده که نه نو په دې کې به دا اولنی تا ساکن کې اولنی ګورئ دلته کې داسې راځي ده تترکه نو اوس به دا یوه تا ساکن کې او ابتدا کې به بیا حمزه ولګې نو ګورئ موږ حمزه په شروع کې ولګو زیر والا او یو تام ساکن کړ دا اوله تا ٹھیک شوه دا هم ساکن کړه دا دویمه تا چې ده دا به په خپل ځای باندې وي او بیا به پکې را کې ادغام دی نو ګورئ تترکه دی نو موږ سره ترکه شو اوس به دا یوه تا په دې بله تا کې مدغم کو ځکه دا ثلاثي مزید فی صيغه ده نو اوس به دا موږ بیا داسې لیکو اترکه نو موږ ته دقه خبره کوي چې ګورئ چې کله دوه حروف متجانسین د ثلاثي مزید فی په شروع کې راشي نو بیا په ماضي کې ادغام کول مطلقاً جایز دی یعنی په ماضي کې په هر حال کې په شروع کې حمزه راځي او که نه راځي موږ به پکې یعنی په دې کې بیا ادغام جایز دی د مطلقاً مطلب دا دی که د حمزه وصلی په شروع کې د لګولو ضرورت وي لکه تترکه نه اترکه او که چېرته د حمزه وصلی په شروع کې د لګولو ضرورت نه وي لکه فتترکه نه فترکه همقه شانتې صیغه ده خو شروع کې صرف فا زیاته شوې ده نو ګورئ دا فتترکه دی فتترکه ٹھیک شوه فتترکه دی نو په دې کې موږ دا یوه تا نه ده یوه تا دا موږ ساکن کړه او په دې دویمه تا کې بیا مدغم کړه نو دا به اوس موږ داسې ولیکو دا دی فترکه دی اوس په وګورئ دا یو تا ساکن ده اولنۍ تا ساکن ده دویمه متحرک ده نو دا اولنۍ تا به په دې دویمه کې مدغم شي نو دا به موږ سره شي فترکه ٹھیک شو نو په دې کې ګورئ په شروع کې د حمزه وصلی راوړو ضرورت نشته نو وایي چې کله د ثلاثي مزید فی په شروع کې دوه یو شان حروف راشي دوه یو شان یعنی دوه متجانسین حروف راشي نو بیا که حمزه وصلی په شروع کې راځي او که نه راځي خو په دغه کې بیا ادغام جایز دی یعنی دا یو حرف به ساکن کې د بل حرف کې به مدغم کې ٹھیک شو دا خبرم ختم شوه دریمه خبره پکې واورئ او که چېرته دا حروف متجانسین یعنی دا دوه یو شان حروف د فعل مضارع په شروع کې راشي د فعل مضارع په شروع کې راشي دا برابر فعل ماضي په شروع کې راتلل دلته د فعل مضارع په شروع کې راشي نو بیا پکې ادغام په هغه وخت کې جایز دی هغه وخت پکې بیا ادغام جایز دی چې په ابتدا کې پکې د حمزه ضرورت نه وي
په شروع کې پکې د حمزه ضرورت نه وي نو په فعل ماضي کې به د دوه متجانسین حروف چې راشي نو بیا پکې ادغام اعلی جایز دی چې کله په ابتدا کې پکې د حمزه ضرورت نه وي چې په ابتدا کې پکې د حمزه ضرورت نه وي نو بیا به پکې د ادغام کې او که چېرته په ابتدا کې پکې د حمزه ضرورت وي نو بیا پکې ادغام نشي کولی نو وګورئ دا وګورئ فتتنزلو دا اصل کې دی تنزلو نو په شروع کې پکې بیا دا تا چې راله تا دا اصل کې دی ګورئ تنزلو الملائکتو تنزلو دی نو وګورئ دې کې پکې بیا دا یوه تا پکې را دا اولنۍ تا په دې کې اوس د مضارع ولګي دا دویمه تا پکې همدقه یوه راله تنزلو والا نو دا پکې نون دی دا پکې زا ده تنزلو نو بیا پکې فا ولګي د شروع کې دا اوله تا چې دی دا د علامت مضارع ده دا دویمه تا د صیغې خپله تا ده ٹھیک شوه نو په شروع کې پکې بیا فا راله نو دا اوله تا چې د فعل مضارع ده دا موږ ساکن کړه او د دویمه تا کې بیا مدغم کړه نو دا به بیا موږ داسې ګورئ ورته فتنزلو دی اوس په دا یوه تا په دې دویمه تا کې مدغم کو نو دې سره دې نه به موږ سره شي فتنزلو نو وګورئ په شروع کې پکې د حمزه ضرورت رانغی نو بیا پکې ادغام جایز دی بیا پکې ادغام جایز دی خو که چېرته د فعل مضارع په شروع کې حمزه راتلو او بیا پکې متجانسین حروف راتلل نو بیا پکې ادغام جایز نه دی ٹھیک شوه درېیمه څلورمه خبره اورئ او که چېرته په شروع کې که چېرته پکې شروع کې د حمزه وصلي لګولو ضرورت وي نو بیا پکې ادغام جایز نه دی لکه ګورئ تتنزلو دی که نه نو بیا به دې کې به په اوله تا به ساکن کې په دې دویمه کې به مدغم کې نو دا ساکن نه ویل کېږي نو حمزه وصلي به پکې خامخا لګې نو بیا به دا ویل کېږي اتنزلو بیا ویل جایز دي نو ګورئ دا زموږ سره د متجانسین قانون نمبر 1 په دې کې موږ له څه خبرې راکړې چې کله یوه کلمه وي او په هغې کې دوه حروف متجانسین راشي یعنې دوه یو شان حروف پکې راشي او که چېرته دی پکې په ابتدا کې راشي چې په شروع کې پکې راشي نو که چېرته دا کلمه د ثلاثي مجرد وي یا د رباعي مجرد وي یا د رباعي مزید فی وي نو بیا پکې په دغه متجانسینو کې ادغام مکمل منع دی لکه ګوره ددنون ببرون تتدحرج دوه ضربه دې کې اوس بالکل ادغام نشي کولی ځکه دا ددن ببرون دا ثلاثي مجرد صیغې دي تتدحرج رباعي مزید فی دي او دوه ضربه رباعي مجرد ده نو په دې ثلاثي مجرد رباعي مزید فی کې خو دې کې خو بالکل په حروف متجانسین کې ادغام نشي کولی او بیا بله خبره که چېرته دقه حروف متجانسین د ثلاثي مزید فی په شروع کې راشي نو بیا به پکې ادغام مطلقا جایز دی مطلقا مطلب دا دی که حمزه وصلي په شروع کې وي او که حمزه وصلي په شروع کې نه وي که چېرته حمزه وصلي په شروع کې وي د هغې مثال دا دی تترکه اترکه دا تترکه نه بیا اترکه جوړ شي نو پر تترکه کې اوس دوه حروف متجانسین دي او ثلاثي مزید فی صیغه ده نو په دې کې په ابتدا کې دا دوه حروف متجانسین راغلل دوه یو شان حروف راغلل نو اوس پر دوه یو شان حروفو کې ته ادغام کولی شي مطلقا پکې جایز دی که حمزه وصلي په شروع کې راځي او که نه راځي نو ګورئ تترکه نه موږ سره اترکه شو او که چېرته د حمزه وصلي ضرورت پکې نه وي که نه نو بیا هم پکې ادغام جایز دی لکه فتترکه دی دا فترکه شو اوس اخري خبره که چېرته همدقه حروف متجانسین د فعل مضارع په شروع کې راشي نو بیا به ګورو که چېرته د حروف د فعل مضارع په شروع کې دا دوه حروف متجانسین خو رالل نو اوس به ګورو که چېرته د مضارع په شروع کې حمزه وصلي لګېدلی وي نو بیا پکې ادغام جایز نه دی او که چېرته حمزه وصلي په شروع کې نه وي که نه نو بیا به پکې ادغام کېږي اوس فتتنزلو دی نو د دې نه چې کله بیا ته ادغام پکې کې نو فتنزلو نو د حمزه ضرورت پکې نشته نو اوس په دې کې ادغام ته په فعل مضارع کې کولی شي اوس که چېرته حمزه وصلي ضرورت پکې وي په شروع کې حمزه وصلي وي نو بیا پکې ادغام نشي کولی اوس وګورئ تتنزلو دی نو دا به اتنزلو ویل جایز نه دی اتنزلو ویل بیا دا جایز نه دی په دې کې بیا ته ځکه دا د فعل مضارع ده نو په دې کې ته بیا اوس ادغام نشي کولی ٹھیک شوه
نو دا زمونږ سره د حروف متجانسین قانون نمبر 1 د دینه تاسو ځان سره یو سکرین شاټ واخلئ او بیا هغه ځان سره په کاپیانو کې لیکئ او دا درس دوباره بیا اورئ یو ځل چې واورئ بیا سکرین شاټ واخلئ هغه ځان سره کاپیانو کې لیکئ او بیا د هغې نه پس دوباره یو ځل واورئ انشاءالله دا قانون به تاسو ته ډېر پوخ یاد شي نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام